د چارسدي په شیرپو کلی کې په مدرسه علوم القرآن والسنه کې د ویا ماشومان او حافظانو د دستاربندۍ لپاره تیاریان نیولې شوې وي چې دغه با برکته میپل ته د مصر، تنزانیا او نورو هیوادونو علمان، قاریان او مفتیان تشریف راوړي او دغه فارغ شوي ماشومان ته یې پټکی په سر کړل. د مدرسې محتمم مولانا مفتی روح الله روحانی وایي چې تر اویا پورې ماشومان ته دستاربندي وشوله. دی وخت کې د جامعۃ الازهر شیخ الحدیث، شیخ التفسیر د ډیرو غنو قراو استاد دی، د علماو استاد دی، قاری احمد علی ناصر حفظه الله چې تقریبا 50-55 سال عمر دی. فضیلت الشیخ احمد علی ناصر حفظه الله او بل نوجوان قاری زمونږ د مصر ماشاءالله فضیلت الشیخ المقری استاد القراء محمد صلاح عبد الله دی به د مصر نه ان شاء الله تشریف راوړي. شیخ القرآن والحدیث صاحبزاده پیر مفتی گوهرلی شاه صاحب، مفتی محمد فاروقی صاحب او د غرنګي مفتی محمد داوود عابد صاحب دا دعوت در کوم تاسو ټول ورونو ته. مسافر طلبه کرام موږ سره دي کې او کلیوال مرضی 500 ټول تعداد ده، خو په دې کې 70 کسان د قرات 17 تجوید القرآن، حفظ القرآن او د ناظرین بنن فراغت کیږي. او دې کې موږ سره بره پلستر فاتح دي، د ګریل فاتح دي، لاندې دي دغه دوړي موړي ډېر زیاتې وي. کوم قرآن مجید سفاری دي د اکثر په دې دوړو باندې دغه نو دا یک چارات شوی خو هغه بیا زی په زیاده دغه شوی. تاسو مقیم طلبه دي دغه د خرچې د خوراک تنظیم داسې اکثر کم راکم شي هوټل نه منګ راوړو، دغه پیسې دي، د بجلی بل او استادانو تنخواه، دغه ټول مراحل موږ د پسر باندې پراته دي. د شیرپو کلی اوسیدونکو دغه رنګ غونډه ته په درنه سترګه ګوري او دغه د خپل علاقې لپاره سعادت ګڼي. د شیرپو په خوانی تحصیل ممبر فضل دیان خان وایي چې دوی به مدرسې سره هر رقم مالی او جانی کومک کوي. دا د ډیرو ورځو تقریبا ز په خپل زما قاری صاحب ته پته و بار ما ویزم لګولې د تلمه خدا پروګرام ودی د وجه پاتې شوم بیا په ملک دنم قاری پرونم لا ورته تلمه قاری صاحب به چې مې زم او اعظم ویزه بنه زه د خپل علاقې د مشرانو د کشرانو ډیر په مینه باندې لګیا دي. د انتظامیه د ټیمه د خلکارو سره لوبي واچولې یو بابرکته محفل دی او موږ د خپل سعادت غنو چې په دې کې موږ شریک شو او په دې کې زموږ بچی سبق کوي، زموږ د محلې ځکه نن سبا کو وګوره د آیسو د قصو ډیر بد حال شروع دی. په دې باندې زموږ د خپل قاری صاحب هم ډیر شکریا ادا کوم چې دا واړې د یو چت لاندې راټول کړی دي. دغه دستوره د جمعې پرواز په شیرپو کلی کې سر ته رسیدلې ده چې صاحبزاده پیر مفتی گوهرلی شاه او نور ګڼ شمېر علماو پکې تقریرونه وکړل. طالب خان، شیرپو، دلبر نیوز، تحصیل تنګي د 400